درته ویم چې خپله خور به یې رابار کړه یو چودري و ډېره ته به یې لاندې سملونه یا بله جمله ونه ویم چې خپلو زامنو به په مور باندې نمبرواري نه کوله چې د محمد رسول الله په صحبت کې کېناستو صحابه کرام ته جوړ نه شو. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی د مرتبه افضل ده که د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې تابعی دی د مرتبه افضل ده ځکه عمر بن عبدالعزیز چې کله بادشاه شه ښځه کېنوله او اعلان یې ورته وکړ ښځې اوس زه بادشاه شوم. دا جمله ما مخکې ویلې وه د هغه د تقوا خبره کوم. ښځې زه اوس بادشاه شوم ما سره که زندگی تیرې زندگی به لکه درور و خور تیرو درور و خور. زه چې بادشاه شوم ما باندې د دې مخلوق په ما باندې څه حقوق دي مانه به د قیامت په سبا باندې زما رب تپوس کوي. نو ښځې زما شهوت ختم شه ته نوجوانه جینۍ ما تا ته اعلان وکړه ځان له بل خاون وګوره ښکلې جینۍ ځان له نوجوان هلک وګوره ورسره زندګي تېروه. دا عمر بن عبدالعزیز خپلې ښځې ته وایي او که ما سره زندګي تېرې نو زندګي به لکه درور و خور زندګي تېرو او که نشي تېرولی ښځې تاله طلاق در کوم. دا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د تقوا یو مثال و چې بیا بادشاه شو ټوله زندګي خپل اندام ته نه دي کتلی. وایي ما ټوله زندګۍ کې چېرته د نامه نه لاندې ځان ته نه دي کتلی. دا د تقوا عالم و. عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو حضرت وایي چې کوم دی نو د معاویه چې دا د محمد رسول الله صحابي دی بل طرف ته عمر بن عبدالعزیز چې د تقوا یو غر دی او په عمر ثاني باندې یادېږي. وایم مرتبه د چا سوا ده. عبدالله ابن مبارک ورته یو جمله وفرمایله وایي توجه شه وایي د دې معاویه چې د محمد رسول الله سره یو غزاله په کوم اس باندې تلو د هغې اس نه چې د خپو نه کومه دوړه پاسي او هغه دوړه د دې اس د سپېږمو ته ننوځي. وایي عمر بن عبدالعزیز د حضرت معاویه د اس د سپېمو دوړې ته هم نه رسېږي. محترم دومره مرتبه ده. وایي حضرت دا ولې وایي د هغې وجه دا ده چې دا معاویه د جناب محمد رسول الله په صحبت کې پاتې شوی دی. محترم صحبت یې دی صحبت یې چا سره پاتې شوی دی. نو اعلان کوم اعلان چې بعد الانبیاء د انبیاو نه پس محبوب ترین او افضل ترین خلق په کائنات سرزمین کې صحابه کرام دي. صحابي د صحبت نه اوته دي. ما وی صحبت د جناب محمد رسول الله سره وکړه نو ترېنه صحابي جوړ شو. بیا زما پیغمبر او فرمایل اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. زما صحابه داسې شو لکه پشان د پړقېدونکو ستورو. بأيهم اقتديتم اهتديتم. کوم یو صحابي لمن چې تاسو ونیوله ګویا چې د هدایت او د جنت لمن نیولې ده. زما محترم اوس مرتبه څنګه حاصله شوه؟ دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په صحبت کې چې صحبت حاصل کړ. یا صحابه داسې خلکو چې انسان به قتل کړو کوپړې به ول خالی کړه سرمن به ته وسته نو دا برنه کوپړې به ول خالی کړه او سرمن به پکې دوباره واچوله او شراب به پکې واچول او به نیولې و چې د پلان کې په کوپړې کې شراب سکم. یا داسې زمانه نه وه درته ویم چې خپل خور به رابار کړه یو چودري و ډېره ته به لاندې سملونه یا بله جمله ونه ویم چې خپلو زامنو به په مور باندې نمبرواري نه کوله چې د محمد رسول الله په صحبت کې کېناستو صحابه کرام ته جوړ نه شو. زما رب د هغې په باره کې جمله وفرمایله چې اولئک هم الفائزون. ای محمده چې ستا په صحبت کې پاتې شو نو ماته نه صحابه کرام جوړ کړه او اولئک هم الفائزون دا هغه خلک دي چې کامیاب دي. نو قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی د الله نه ویریږئ. وکونوا مع الصادقین ای وکونوا مع الصالحین. تاسو دنیا کې د صالحانو سره
شي د الله والو سره شي د هغې صحبت او د هغې اثر به په دنیا کې خامخا ښکاره کړي. زه خو د هغه انسان سره زندگی تیروم چې زما ته دنیاوي مفاد وي. جي ګورئ ښه هغه چا سره زندگی تیروم چې دنیاوي مفاد وي دي ته او چې دنیاوي مفاد ته زما نه وي زما ته څه فایده نه وي نو زه ورسره وخت نه تیروم. اوس مولا صاحب له زه څه له راشم که زما ته د تعویض غرض نه دی نو مولا صاحب سره زما ناسته نه کېږي. یو الله والا نه زما د دعا طلب نه دی نو زما ورسره ناسته نه کېږي. یو تبلیغي نه د ما څه غرض نه دی نو زه ورسره په ګش کې نه وځم بار ورسره نه ګرځم. زما به څه مقصد وي او که دا مقصد دې قطع که فقط د قرآن په دا یو آیت ته عمل وکړه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. هغه کسانو چې ایمان هم وروړی د هغه کسانو سره شئ چې صالحان دي اولیاء کرام دي زما بندگان دي. ځکه د دې په ناسته کې خو تا ته دنیا ملاویږي خو د دې په ناسته کې تا ته زه رب هم ملاویږم. څوک سره سبحان الله وایي زه الله هم ملاویږم. او چاته چې الله ملو شي نو هغه ته د دنیا څه پروا ده. چاته چې الله ملو شي هغه ته د دنیا څه پروا ده. دا د صالحانو د صحبت خبره کوم چې د الله والو په صحبت ځکه د هغې د غدای تصور چې خدایه دا ما سره ناست دی خدایه په ما یې عقیده ده زه خو ګناهګار یم خدایه ما له دې دپاره راغلی دی چې زه توبه وباسم او د روح اصلاح مې وشي نو خدایه د ده اصلاح وکړه. या हबीब सलाम अलैका सलाम